د کراچۍ ګلشن اقبال مسکن چورنګي علاقې په یو رهایشي بلډینګ کې چاودنه شوې. پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 20 تنه ژوبل شوي. ویل کېږي چې څلور چتیزه ودانۍ کې شوې چاودنه دومره زورداره وه چې خواوشا ودانو ته هم زیان رسېدلی. چاودنه کې ژوبل شوي 7 کسانو حالت نازک ښودلی کېږي. د پولیس ابتدایي ریپورټ مطابق دماکه د ګیس لیکیج په وجه شوې. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات شبلی فراز، قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فرد الرحمان په ګلشن اقبال پیښې د افسوس اظهار کړی. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه چاودنه کې په ځاني زیان خفګان څرګند کړی او کمشنر کراچۍ نه تفصیلي رپورټ طلب کړی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار هم کراچۍ دماکي متاثرینو سره د همدردۍ اظهار کړی. د خیبر پختونخوا حکومت د سوات موټروے فیز 2 منظوري ورکړه. چکدرې نه تر فتح پور د 80 کیلومتر اوږد سړک به په 4 لینز مشتمل وي. د پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې د دې سړک په جوړښت به 30 ارب روپۍ لګښت راځي. د سوات موټروے فیز 2 په حوالې سره اعلی سطحي اجلاس ته وزیر اعلی محمود خان وویل چې سوات موټروے صرف یو سړک نه بلکې د پوره ملکن ډویژن د سماجي او معاشي ترقۍ یو اهم پیکیج دی. دا په سیمه کې د ترقۍ او خوشحالۍ یو نوي دور آغاز ګرځي. د وفاق لخوا د سند جزیرو په هکله اډیننس خلاف ټول سند را سره ولاړ دی. د وزیر اعلی سند مراد علي شاه صوبایي اسمبلۍ ته خطاب وایي چې دوی ته د سند 2 جزیرو نومونه هم نه دي معلوم ولې اډیننس یې جاري کړی. په دې موقع سند اسمبلۍ کې د 2 جزیرو متعلق صدارتي اډیننس پر ضد قرارداد منظور کړی شو. قرارداد کې غوښتنه شوې چې دا غیر قانوني او غیر عیني اډیننس دې فوري واپس واخیستی شي. د سره سره د سند پولیس په حق کې هم قرارداد منظور کړی شو کوم کې چې پولیس ته خراج عقیدت وړاندې کړی شوی. آی جي سره شوې پیښه افسوسناکه ګرځولې شوې او واقع غیر جانبدار تحقیقاتو غوښتنه شوې. اپوزیشن ګوندونه د کراچۍ پیښې په اړه کې ادارې یو بل سره جنګول غواړي کوم چې د دښمن بیانیه ده. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز د کراچۍ پیښې او پی ډي ایم جلسو په اړه اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا وایي چې د شر طاقتونه فرد الرحمان په مشرۍ کې راغونډ شوي ولې د خیر طاقتونه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملک خدمت کوي. شبلی فراز وایي چې بلاول بھټو، میاں نواز شریف او مریم نواز د بنارسي ټګانو ډله ده او دا چې د نااهل خلک د هیڅ قسمه رعایت مستحق نه دي. د پی ډي ایم مشران وایي که چېرې ملک کې د آئین بالادستي وي نو وزیر اعظم به د کراچۍ پیښې وروستو د صوبې وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې کړې وې. حقیقت نه به یې ځان خبر کړی او مسله به یې حل کړې وه. اسلام آباد کې د غونډې وروستو د پاکستان ډیموکریټک مومنټ مشرانو مشترکه پریس کانفرنس په دې موقع پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي تور لګولی چې عمران خان د خپل ګنده سیاست لپاره ادارې استعمالوي. وزیر اعظم د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کوي او وفاق صوبې سره جنګیږي کوم چې د تشویش وړ خبره ده. هرې ادارې له خپل عیني دایره کار کې کار کول پکار دي. د قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فرد الرحمان نواب شاه کې میډیا سره خبرې وایي چې موږ د ادارو احترام کوو باید چې ادارې هم د ملکي قانون او عین لپاره احترام ولري. مولانا فرد الرحمان وایي چې آی جي سند یرغمال کړی شوی او پیښه کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړی شي. سند پولیس افسران د بلاول بھټو په اشاره په چوټۍ تلي ګنې کله به چې د اومنې والا مخې ته په قطار کې ودرېدل نو هغه وخت به یې رد عمل راغلی و. د وفاقي وزیر فواد چودھري بیان. فواد چودھري وایي که د پاک دامنۍ دا قصه مخکې لاړه نو معاملات به برسیره شي. د ادارو بدنامولو سازش به ناکامه کول وي. د ولس لپاره خوشخبري آخرکار مونږ په صحیح لاره روان شو. پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 992 ملین ډالر ته ورسید. د وزیر اعظم عمران خان ټویټر بیان وایي چې تیر کال کرنٹ اکاؤنٹ کې 1492 ملین ډالر خساره وه. 13 میاشت برآمدات کې 29% او تصرفات زر کې 9% اضافه ریکارډ شوی. د استادانو، کلرکانو او لیډي هیلث ورکرانو وروستو د یونیورسټي پروفیسرانو هم د احتجاج لپاره د سرخار اسلام آباد مخه کړې.
وایي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن پالیسو او د ایچ ای سی چیرمین رویې په دې خبره مجبوره کړو چې د اسلام آباد پر سړکونو کینو. پروفیسران وایي چې ایچ ای سی پوهنتونونه دې ځای ته راورسول چې اوس ورسره د عملي تنخواګانې او پنشن لپاره هم فنډ نشته. ملکی د کورونا دویم لهر تیر 40 غنټو دوران د وایرس له وجې پاکستان کې 19 مریضان مړه شوي. دې دوران 660 تازه کیسز هم رپورټ شوي. نیشنل کمانډ ان اپریشن سینټر اجلاس کې کورونا له وجې مرګونو او کیسز کې په اضافه غور شوی. په دې موقع د صوبو چیف سیکرټریز ته په شادي هالز او هوټلو کې سختۍ سره ایس او پیز عملي کولو هدایت شوي. ډیپټي کمشنرانو ته هم هدایت شوي چې زیاتو کیسونو علاقو کې چې چرته هم ضروري وګڼي نو هلته د سمارټ لاک ډاون نافذ کړي. پېښور کې بعد 25 اکتوبر نه بی آر ټي سروس بحال شي. د ټرانس پېښور بیان وایي چې په بی آر ټي کې د سفر لپاره د زو کارت خرڅ دوباره شروع شوی. باید چې خلک ځان ته کارت واخلي او 25 اکتوبر نه بس کې سفر وکړي. کے پی فوډ اتارټي ټیم مردان کې په یو سردخانه چاپه وهلې. کولډ هاوس نه په زرګو تعداد کې څښا اګۍ برآمد شوې. ویل کېږي چې دغه څښا اګۍ بیا مقامي بیکریانو ته سپلای کېدي او هغوی به ترې مختلف مټایانې جوړولې. کراچۍ ګلشن اقبال سیمه کې شوي چاودنې وروستو سیمه سیل کړې شوې ده. چاودنې کې 15 کسان مړه شوي او د 25 نه زیات ژوبل شوي دي. بی ډي ایس ابتدایي رپورټ مطابق دماکه د ګیس لیکیج له وجې شوې ده. ویلې شوي دي چې بلډینګ نه د چولې برنر هم ملاو شوی دی. د کراچۍ ګلشن اقبال مسکن چورنګۍ ته نږدې په یوې ودانۍ کې دماکه. چاودنې وروسته د بلډینګ ویجاړی مناظر په داسې حال کې چې اوس دغه 4 پوړیزه ودانۍ د اوسېدو نه وتلې او شوې دماکې په وجه خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې ده. د چاودنې غږ تر لرې لرې پورې اورېدل شوی. بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه ابتدایي ریپورټ کې معلومه شوې چې چاودنه قدرتي ګیس په وجه مخې ته راغلې ده. که څه هم ودانۍ نه د بم او یا هم نور شواهد مخې ته نه دي راغلي، خو بم ډسپوزل سکواډ په ابتدایي ریپورټ کې ویلي چې د چولې برنر د ودانۍ نه ملاو شوی دی او ښایي چې چاودنه هم د دې برنل د لارې په بلډینګ کې شوې وي. متاثره سیمه امنیتي ادارو لخوا تړل شوې او د چاودنې په اړه پلټنې لا هم روانې دي. په دې 4 چته ودانۍ کې به کورنۍ اوسېدلې او په لاندیني چت کې بینک موجود و. د دماکې سمدستي وروسته امدادي ټیمونه هم متاثره سیمې ته رسېدلي او په کارونو یې لاس پورې کړی و. د چاودنې ځای نه ټول مړي او ژوبل شوي کسان ویستل شوي او هغوی په هسپتالونو کې علاج لا هم روان دی. د ځینې ژوبل شویو کسانو روغتیایي حالات اندېښمن هم ښودل شوی دی. سره له دې چې سند حکومت د پیښې پلټنې کولو امر کړی او امنیتي ادارو هم سیمه تړلې، خو د چاودنې په ابتدایي ریپورټ کې ویل شوي چې په چاودنه کې هیڅ بارودي مواد استعمال نه دی شوی. چیرمین پیپلز پارټي بلاول بټو زرداری د کراچۍ واقعې په سختو ټکو کې مذمت کړی. بلاول بټو زرداری د غمزپلي کورنو سره غمرازي هم ښودلې. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار او وزیر اعلی سند مراد علي شاه هم د کراچۍ واقعې غندنه کړې ده. چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د کراچۍ په واقعه راته ډېر خفګان رسېدلی. د واقعې به شفاف انداز کې تحقیقات کولی شي. بلاول بټو د متاثره کورنو سره د همدردۍ اظهار هم کړی. وزیر اعلی محمود خان هم کراچۍ په دماکه د افسوس څرګندونه کړې او د انساني ځانونو په زیان یې خفګان ښودلی. وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار هم د کراچۍ چاودنې زخمیانو د صحتیابۍ لپاره دعاګانې کړې. وایي چې زموږ همدردیانې د حق رسېدلي کورنو د لواحقینو سره دي. وزیر اعلی سند مراد علي شاه د واقعي نوټس اخیستی او د کمشنر کراچۍ نه رپورټ طلب کړی. مراد علي شاه هدایت کړي دي چې زخمیانو ته د بهترین طبي سهولیات فراهم کړي شي. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د کراچۍ په پیښه اداري یو بل سره جنګول غواړي، کوم چې د دښمن بیانیه ده، خو ډېر ژر به دا ټول په جیل کې وي. कराची का जो वाकया हुआ बहुत दुख की बात है कि अपोजिशन ने
कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे कि ये साबित होता हो कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुल्क की भलाई के लिए कर रहे हैं। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। سرخار اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پوښت اطلاعات او وفاقي وزیر سېنیټر شبلی فراز ویلي چې دا وخت د شر طاقتونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې راغونډ شوي، خو ولې بل خوا د خیر طاقتونه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ملک خدمت کوي. وفاقي وزیر وویل چې اپوزیشن ګوندونه د کراچۍ پیښې له سیاسي رنګ ورکول غواړي او د اعتصاب عمل سبوتاج کولو کوشش کوي، خو یاد دې ولري چې دوی به چېرې هم کامیاب نشي او هغه ورځ لرې نه ده چې دا ټول به په جیل کې وي. شبلی فراز ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ادارو خلاف هیڅ یو موقع د لاسه نه ورکوي، خو د پاکستان ترقۍ لپاره ضروري ده چې دغه ټول خلک خپل منطقي انجام ته ورسولی شي. سېنیټر شبلی فراز ویل چې وزیر اعظم عمران خان د موجوده حالاتو نه مطمئن نه دی او د ګرانۍ له وجې د ولس د ټولو تکلیفونو نه خبر دی او ډیر زر به دا مسلې حل کړی شي. هغه ویل چې په نړیوال کچ کاروبارونه تباه شوي دي، ولې بیا هم پاکستان ته د پیسو د راتګ سلسله جاري ده او ښه خبره ده چې ټولې معاشي اشاریې مثبت دي. وزیر اطلاعات شبلی فراز د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بوټو زرداری، د مسلم لیگ نون قائد میا نواز شریف او د هغه لور مریم نواز باندې هم سخت ټکونه وکړل او ویې ویل چې دوی سره هغه ته د بنارسي ټګانو ډله رایاده شي. دا نااهل خلق د هیڅ قسمه رعایت مستحق نه دي. هغه ویل چې مریم نواز ته خپل ځان بېنظیر بټو ښکاري، خو یاد دې لري چې بېنظیر بټو یو تعلیم یافته او پوهه زنانه وه. شبلی فراز یاده کړه چې اپوزیشن ګوندونو سیاست د ذاتي مفاداتو مجموعه ده او د شهباز شریف د ملازمینو د اکاونټس نه په اربونو روپۍ میلاو شوي. د مسلم لیگ نون ترجمانې مریم اورنګزیب د وزیر اطلاعات شبلی فراز په بیان رد عمل ورکړی. ویلي دي چې اوړه 15 روپۍ خرڅونکي بنارسي ټګان دي. مریم اورنګزیب ویلي دي چې بنارسي ټګان هغه دي چا چې د اوړو نرخ 15 نه 15 روپو ته ورسو او دغه ټګان په تورو شپو کې د خلکو کمرو دروازې هم ماتوي. مریم اورنګزیب وویل چې شبلی فراز لا کم از کم د خپل پلار میراث او مقام خیال ساتل پکار دی. مریم اورنګزیب مخکې ویلي دي چې مریم نواز د سیاسي قربانو او ناحق قید و بند وروسته سیاسي مقام حاصل کړی او د جرأت او سیاسي کردار او قائدانه همت او استقلال سره ووټ کو عزت دو تحریک چلوي. دوی نن وړاندې اسلام آباد کې پریس کانفرنس دوران وفاقي وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز ویلي چې اپوزیشن ته ګورم نو بنارسي ټګان راته رایاد شي. پاکستان ډیموکریټک مومنټ مشرانو د سند پولیس سره مبینه اغوا او د آرمی چیف لخوا د انکوایري هدایت په اړه باندې ویلي دي که چیرې په ملک کې د آئین بالادستي وي نو وزیر اعظم به د صوبي وزیر اعلی سره په ټلیفون باندې خبرې کړې وي، حقیقت نه به ځان خبر کړی او مسله به حل کړې وه. ولې وزیر اعظم هیڅ پروا نه لري چې آئین څه ته وایي. وزیر اعظم خپل ګنده سیاست لپاره ادارې استعمالوي. اسلام آباد کې د پی ډي ایم غونډې نه پس مشترکه پریس کانفرنس ته وینا په وخت باندې پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې پاکستان رینجرز او آی ایس آی وزیر اعظم ته رپورټ کوي. د وزیر اعظم لخوا د دې پیښې په اړه خاموشۍ نه پس بلاول بټو زرداری پریس کانفرنس وکړو او آرمی چیف او ډي جي آی ایس آی نه د پیښې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، اکرم خان دورانی او نور پی ډي ایم مشرانو په دې موقع هم موجود وو. شاهد خاقان عباسي الزام لګولی دی چې وزیر اعظم ادارې خپل ګنده سیاست لپاره استعمالوي. بدقسمتۍ نه وزیر اعظم د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کوي او وفاق صوبې سره جنګیږي، کوم چې د تشویش وړ خبره ده. نن سند کې هر یو کس خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. کوم ملک چې آی جي د شپې 4 بجې اغوا شي د هغه ملک ولس پولیس او وفاق او صوبې تعلقات به سهل وي. په دې موقع پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې د لوی پیښې په اړه د وزیر اعظم یا وفاقي حکومت لخوا هیڅ قسمه ذمهدارانه بیان مخې ته نه دی راغلی، بلکې اور باندې تیل اچولو کوشش یې کړی دی. هغوی وویل چې د مریم نواز کمرې دروازې ماتولو او کیپټن ریټایر صفدر گرفتاری او د آی جي معامله باندې پاکستانی ولس سخت غصه دی. پرویز اشرف وویل چې وزیر اعظم له پکارو چې هغوی قام د پیښې حقایقو نه خبر کړی وی، ولې وزیر اعظم خاموش ناست و. که چیرې هغوی دې سره تعلق نه دی نو هغه څنګه وزیر اعظم دی. وزیر اعظم له د پولیس مورال اوچتولو لپاره وزیر اعلی او آی جي سره په ټلیفون خبرې کول پکار وو.
پاکستان ډیموکریټک موومنټ د آئین حکمرانۍ لپاره جدوجهد کوي. د پی ډي ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نواب شاه کې میډیا سره خبرې. مولانا فضل الرحمان وایي چې موږ د ادارو احترام کوو خو ادارو له هم حکومتي معاملات کې لاسوهنه نه ده پکار. د مخالفو ډلو اتحاد پی ډي ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نواب شاه کې میډیا سره خبرې کړې. ویلي دي چې تیر انتخاباتو کې د عوام په ووټ ډاکه اچولې شوې ده. پی ډي ایم د آئین حکمرانی او د پاکستان بقا لپاره جدوجهد کوي. هر چاله په دې جدوجهد کې شرکت کول پکار دي. مولانا فضل الرحمان وینا و چې موږ د ادارو احترام کوو خو ادارو له هم حکومتي معاملات کې مداخلت نه دي کول پکار. په عوام باندې حکمرانان مسلط کولو سوچ ختمېدل پکار دي. پی ډي ایم سربراہ زیاته کړه چې د کیپټن ریټایر صفدر خلاف اف آی آر درج کولو لپاره آی جی او ایډیشنل آی جی سند یرغمال کړی شوي وو. دې واقع کې ملوث کسانو خلاف سخته کارروۍ کول پکار دي. بلاول بټو سره د ملاقات او آرمی چیف لخوا د کراچۍ واقع نوټس اخیستو نه پس آی جی سند مشتاق مهر په چوټیانو د تلو فیصله 10 ورځو دپاره مؤخر کړې. آی جی سند پولیس ټول افسرانو ته هم خپل چوټیانې د 10 ورځو لپاره د مؤخر کولو هدایت کړي. ویلي دي چې د ملک په مفاد کې دي افسران د واقعي تحقیقات پوره کېدو پورې کار جاري وساتي. سند پولیس لخوا جاری شوي ټویټ کې ویلي شوي دي چې آی جي سند د ملک په مفاد کې 10 ورځې خپله چوټي مؤخر کولو فیصله کړې او افسرانو ته هم د چوټیانو مؤخر کولو هدایت کړي. سند پولیس آی جي هاوس ته په راتګ د بلاول بټو او د واقعي نوټس اخیستو باندې د آرمی چیف شکریا ادا کړې. ټویټ کې دا هم ویلي شوي دي چې د 13 او 19 اکتوبر منځي شپه کې شوي واقع تکلیف ده او د دغه واقع له وجې د سند پولیس ټول افسران د صدمې سره مخ دي. د سند پولیس هر یو رکن خپله بېعزتي محسوس کړې ده. چیرمین پیپلز پارټي بلاول بټو او وزیر اعلی سند مراد علي شاه پولیس سره اظهار یکجهتي لپاره آی جي سند مشتاق مهر کور ته ورغلی. بلاول بټو وایي چې زه سند پولیس سره ولاړ یم. د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری وزیر اعلی سند مراد علي شاه او صوبایي وزیر اطلاعات ناصر حسین شاه د آی جي سند مشتاق مهر کور ته ورغلی. پیپلز پارټي قایدینو د کراچۍ واقع غندنه کړې او پولیس سره د یووالي اظهار کړی دی. بلاول بټو آی جي سند او پولیس افسرانو سره خبرو کې د سند پولیس کردار ستاینه کړې ده. ویلي دي چې سند پولیس د دهشتګردۍ خلاف جنگ او امن و امان قیام کې مثالي کردار ادا کړی دی. د سند عوام په خپل پولیس باندې فخر کوي. چیرمین پیپلز پارټي بلاول بټو زرداری پولیس افسرانو ته ویلي دي چې آرمی چیف راته د کراچۍ واقع تحقیقاتو باور راکړی. صوبایي حکومت هم د واقع تحقیقات کوي. زه باور لرم چې د دې تحقیقاتو نتایج به ډیر زر مخې ته راشي. د ادارو خلاف سازشونه به ناکامه کول وي. د وزیر ساینس او ټکنالوژي فواد چودھری ټویټ وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د سند پولیس افسران د بلاول هاوس په اشاره په چوټۍ تلل. دا هم ویلي دي چې ښه به دا وه که چرې د اومنې ګروپ پر وړاندې هم د پولیس افسرانو دا ردي عمل وی. د سند پولیس افسرانو لخوا د چوټۍ په درخواستونو د وفاقي وزیر فواد چودھری ردي عمل مخې ته راغلی. فواد چودھری مطابق دې کې هیڅ شک نشته چې د سند پولیس افسران د بلاول هاوس په اشاره باندې چوټۍ باندې تلل. وفاقي وزیر دا هم ویلي دي چې کله د اومنې ګروپ پر وړاندې دغه افسران په قطار کې ولاړ وو نو بیا یې هم دغه رنګ ردي عمل و. سند اسمبلی د 2 جزیرو اډیننس پر ضد باندې او پولیس ته خراجي عقیدت وړاندې کولو قراردادونه منظور کړي. سند اسمبلی کې دواړه قراردادونه پاکستان پیپلز پارټي سند اسمبلی غړي ډاکټر سهراب سرکې لخوا وړاندې کړی شوي دي. د سند 2 جزیرو په اړه باندې د صدر پاکستان اډیننس پر ضد وړاندې شوي قراردادونو کې موقع خپل کړی شوی دی چې جزیرې د سند ملکیت دی. باید وفاقي حکومت دی د سند جزیرو په حواله جاری شوي اډیننس واپس واخلي. همداسې د کیپټن ریټایر صفدر ګرفتارۍ وروستو پیدا شوي صورتحال او پولیس په حق کې وړاندې شوي قرارداد کې ویلي شوي دي چې 18 اکتوبر باندې پولیس آی جي سره رامخته شوي واقعه افسوسناکه ده. باید د دې واقع غیر جانبدار تحقیقات وکړي شي.
وفاق لخوا سند جزیرو په هکله باندې اردیننس پر ضد ټول سند را سره ولاړ دی. د وفاقي حکومت اردیننس غیر قانوني او غیر عیني دی. واپس ترې واخیستلی شي. مراد علي شاه سند اسمبلی کې خطاب وایي چې ایکټ کې واضح لیکلی شوي دي چې جزیرې د سند صوبایي ملکیت دی. سند اسمبلی کې خطاب په وخت باندې وزیر اعلی سند مراد علي شاه د وفاقي حکومت په کردار باندې سختې نیوکې کړې. واضح کړي دا چې هغوی ته د سند د دوه جزیرو نومونه معلوم هم نه دي، بس اردیننس یې جاري کړی دی. مراد علي شاه دا هم وویل چې صدر پاکستان او وفاقي حکومت جزایر اردیننس مخه به نیسي ځکه چې دا اردیننس غیر قانوني او غیر عیني دی. مراد علي شاه زیاته کړې چې په ایکټ کې صفا او واضح لیکل شوي دي چې جزایر د سند صوبې ملکیت دی. باید وفاقي حکومت خپل اردیننس واپس واخلي. سند حکومت ترجمان مرتضی وهاب په تحریک انصاف باندې تور لګولی دی چې هغوی ځینې اراکینو او یو وفاقي وزیر پولیس ته دمکي ورکړې وه. دا یې هم ویلي و چې سند حکومت تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې. ټولې خبرې به تفتیش وروستو مخې ته راشي. کراچۍ کې میډیا سره خبرو په وخت باندې مرتضی وهاب ویلي دي چې کیپټن ریټایر صفدر گرفتاري وروستو پیدا شوي صورتحال باندې سند حکومت تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې او ډیر زر به د کمیټۍ غړو نومونه مخې ته راویستلی شي او تفتیش به شروع کړی شي. مرتضی وهاب تور پورې کړی دی چې تحریک انصاف ځینې اراکینو او یو وفاقي وزیر پولیس ته دمکي ورکړې وه چې کوم ویډیوز هم موجود دي. مرتضی وهاب ویلي دي چې کمیټې به شفاف تحقیقات کوي او خپل رپورټ به وزیر اعلی سند مراد علي شاه ته وړاندې کوي. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمین بلال بټو زرداری د الیکشن مهم لپاره ګلګت بلتستان ته تللی. پارټۍ کارکونانو ته خطاب په وخت بلال بټو زرداری ویلي دي چې پیپلز پارټي به د ګلګت بلتستان ولس ته عیني حقوق ورکوي. سکردو ته رسیدو باندې د پیپلز پارټۍ مشرانو او کارکونانو د بلال بټو زرداری استقبال کړی. په دې موقع بلاول زرداری ویل چې هغوی د ګلګت بلتستان ولس ته هغه نه صرف د پیپلز پارټۍ الیکشن مهم لیډ کولو لپاره بلکې د پیپلز پارټۍ منشور کې د ګلګت بلتستان حقوق په اړه شوي وعدې پوره کولو دپاره راغلي. بلاول وویل چې صرف پیپلز پارټي د ګلګت بلتستان ولس لا تاریخي معاشي بحران، بېروزګارۍ او مهنګایۍ نه نجات ورکولی شي. قمر زمان کیرا، سینیټر مصطفی نواز کوکر، سید ناصر شاه هم د بلال بټو زرداری سره د ګلګت بلتستان په دوره دي.